کې د ټولو نه د جسم په اعتبار سره دغه رنګې د مال په اعتبار سره دغه رنګې د ایمان په اعتبار سره د ټولو نه کمزوري خلک دا مسلمان دی. ولې ډېر زیات وجوهات دي، لیکن زه به ته دوه وجې ووایم. یوه وجه دا ده چې ګوره زموږ سره ټیم دا د غیرو دپاره یي، ولیکن د الله رب العزت دپاره زموږ سره ټیم نشته. دغه رنګې زموږ سره د موبایل دپاره ټیم شته، الله رب العزت دپاره د قرآن دپاره د مونځ دپاره ټیم نشته. یو سړی 3 ګنټې فلم ګوري، 3 او 2 ګنټې میچ ته کېناستی شي، یو سړی 50 او 100 قسطونه ډرامه کتی شي، مونځ ته 2 منټه نشي ورکولی، قرآن له 2 منټه نشي ورکولی. دا دنیا څومره بدلیږي، کم طرف باندې دا خلک روان دي. که اخص خلک دی، که اخص الخواص خلک دی، او که عوام دي، کم خلک هم په دنیا کې دي، ایون علما، طالبان، دا ټوټل په ټوټله زموږ سره د هر شي لپاره ټیم شته. موبایل ته 3 ګنټې او 2 ګنټې یو کس کېناستی شي، لیکن الله رب العزت قرآن له نیمه ګنټه نشي ورکولی. دغه رنګې میچ ته 2 ګنټې کېناستی شي، لیکن مونځ دپاره دېغه څه 3 او څه 2 منټه نه وي. دا موږ کم طرف ته روان یو، دا خلک کم طرف ته روان دي. ایمان دې خلکو څومره کمزوری شوی دی چې د یو کس څخه 3 ګنټې 4 ګنټې او دغه رنګې ورځ په ورځ باندې د قصونه ګوري، ډرامه کتی شي، فلمونه ګوري، میچونو ته ناسي، د ملګرو سره ناسي، لیکن چې کله د مونځ ټیم راشي و یاره زما کار دی، ملګري راته نیمه ولاړه، یاره پلاني ځای کې مې کار دی، میچ ته ناسي، جمع نه راځي او هغه میچ ګوري. دا څومره د ضعیف او د ضعف د ایمان وجه ده. دې وجې نه د ایمان په اعتبار سره، د جسم په اعتبار سره، د مال په اعتبار سره د ټولو نه کمزوری مسلمان دی. فوټبال پې خلک کوي، ولې ایمان یې دومره ضعیف دی. زما سره د هر شي لپاره ټیم وي، لیکن د الله رب العزت لپاره ټیم نه وي. هر شي لپاره ستاسو ټیم وي، د میچ لپاره، د فلم لپاره، د ملګري لپاره، الله رب العزت لپاره ستاسو ټیم نه وي. او بیا کلکه دعوه کوي زه مؤمن یم، زما ایمان داسې دی. هلکه څنګه ایمان داسې دی؟ ته اوس ټیم د ستاسو سره ملګري لپاره یي، فلم او د ډرامې او د میچونو لپاره یي، الله دپاره ټیم نشته، د قرآن دپاره نشته، د مونځ دپاره نشته، دغه رنګې د یو شي لپاره د الله